الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه سيدنا الموحدين بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الوعدان الباقي باب من باب الشفاعة وإثبات المعصية باقي بيان إثبات الشفاعة أو إخراج الموحدين في الأول كم موحدين ده آخر الأمر بجهنم الوسي او واضح کو بیان دو شفاعت لمن دا اهل سنت والجماعت دا عقیده کہ شفاعت دا ثابت دے عقلا او دارکا شرعا هم شفارش صریح قرآن کریم دا آیاتوننا دا نبی علیہ السلام احادیث و متوقعون دا قرآن الحکیم کے اللہ فرمائی وَمَنْ لَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. دا نبی علیہ السلام احادیث مبارکہ اثار حد تواتر پر رسیږي چې شفاعت دا ثابت دی او سفارش داشته چې کوم سفارش هغه چا د باندې چې کوم مؤمنان وي گناہگاران بھی دو مومنانو گناہگاران دوبارہ سفارش نشته زمانگا اہل سنت والجماعت علماء بدی متفق دی خوارج معتزلہ شفاعت نہ ممکن اگوی سفارش دانشته ذکر چاہی دا عقیدہ چې څومره گناہگاران کڑے مرتکب سے کبیری شي دا مخالف سے نام ہے کو ہمیشہ لپاره ټول کی سفارش دانشته اغید پارا قرآن حکیم من دلیل فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لیکن من داویو چې دا آیاتونه چې راغلي دا په حق د کافرانو په حق او بل دې تعویل کوي چې کوم احادیث کې سفارش راغلي دا وی چې دا د لپاره د زیادت د درجاتو دا سفارش نشته کله شفاعت راغلی د سفارش راغلی دا لپاره د زیادت د درجات نو موږ وایو سفارش د قسمه سره د یو زیادت د درجات لپاره سفارش حواله کوم معتزله منی د دینه محتوا د نور سفارشونه چې دي نو معتزله د اغینه منکر موږ ورته دا وایو چې سفارش د قسمه سره اول هغه سفارش دی چې هغه مختص دی پیغمبر علیه السلام وو هغه سفارش دی چې کله داخل د محشر په میدان کې تش حشر په میدان کې انبیاء علیه السلام ته ورشي ثبوت حدیث راځي دیو پیغمبر علیه السلام ته چې نبی علیه السلام سفارش وکي الله تعالی دا سفارش نبی علیه السلام کو ښه دویم هغه چې یو قوم به حساب او کتاب جنت ته داخلي دا د پیغمبر علیه السلام په واسطه دریم سفارش د هغه قوم دی چې خو په باندې وره شي جهنم ته ځي هغه کې سفارش چې له هغه کوي چې هغه جهنم ته روان جهنم ټول ولوي بیا سفارش پیغمبر علیه السلام همدارنګه نور انبیاء علیه السلام مومنان هغه سفارش دا مستر روان دي ضرورم قسم سفارش هغه چې ګناهګار خل جهنم ته دي جهنم واجب شوی او سفارش کوشي چې سفارش د وجنا د جهنم په دی باندې جنت ته راشي ضرورم قسم هغه چې کور ته داخل شي ګناهګار مؤمنان به په سفارش باندې د انبیاء علیه السلام د ملائکو د مؤمنانو په سفارش باندې به د جهنم نه راوېستل شي او جنت ته داخل شي بلکې څوک چې دا کلمه لا اله الا الله دا ټول راوېستل شي دیو په جهنم کې سخت نصر کافران او مشرکان پاتې شي یا اعتقادي منافقان دا څنګه پاتې شي دا هم د کافرانو په جنت نو خلک هغه پاتې شي
پنځم قسم سفارش د زیادت د درجاتو دی چې په جنت کې درجې اهل جنت لپاره راغلي شي. جدينا معتزله منکر نه او معتزله وایي چې جنت دا جاهل په زمون اهل سنت او جماعت علماء نه جدينا ما سوا د متفاوتونه هم دا صریح احادیث نه صحیح دلته معتزله نه منکر او سفارش چې پیغمبر علیه السلام یا امدارنګا د النبی صلی الله علیه وسلم نه مخوا د نور سفارش کول نو دیو جنتا ثابت موږ وایو دا په وجه دا یو باندې خل دا وایي چې دا سفارش طرفه درجات د فارغ و سفارش چې کینو دا خو د هغه سړي د فارغ کې چې ګناهګار ډېر ګناهونه کوي هغه چې یو سړی هغه ګناهګار نیوي او ګناهونه نیوي کړی نو هغه د سفارش ته ضرورت هغه لپاره سفارش نشته. موږ یې صحیح احادیثونه دا معلومي چې کوم کسان وایي چې سفارش یو سړی سوال کوي چې یو سړی ته د نبی رسول الله سفارش دا نصیب شي نو دی وجنه دا نه ده کدا ټول ګناهګارانو لپاره نبی رسول الله سفارش واجب چې کنه معلومي کې او ټول ګناهګار ګناهونه دي نو موږ دا وایو نه دا څنګه دنیا کې تاسو څوک نشتا چې هغه د نبی عليه السلام نه ما سوا ګناهګار دي دنیا کې تاسو څوک نشتا چې هغه اعتراف په تفسیر باندې نه دنیا کې تاسو څوک نشتا چې هغه عقل ته محتاج ده نه بلکې ټول صنعت ته دا محتاج او ټول خلق قصور کړی دغه سړي په خپل عمل باندې اعتماد وکړي دغه دا پته نه کیږي چې زما د عمل په الله په دربار کې قبول وي او په الله تبارک وتعالى په دربار کې قبول هغه نه نو ستاسو چې معلومات نشته عمل کې اعتبار نشته نو ځکه هر سړي ته خطر هر سړی محتاج دی دې خبره نو دا باندې صوفي حضرات باندې وینا دلته چې د مغفرت او د رحمت سوال الله نه کېدا خو د ګناهګار خپل لپاره موږ وینا د سلف صالحین نه دا نقل پیغمبر علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه هغه عمرې د فارغ هغه ته وی چې ما د لپاره هم دعا او هغه لپاره دعا نبی صلی الله علیه وسلم دعا دا سره به نو د سلف صالحین بلکې د سلف او د خلف ټول دا مسلک او مذهب دی چې تفسیر او د اصول نه خبره خانه کیږي نه کله مغفرت دعای هم پکې او کله رحمت دعای هم دا اوان وفي قال حدثني عبد الله بن شريك قال قال ومن قال قال ما يسمع الى من يعني قال حدثني ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكن الله ان الجنه يدخل الله والله ودخل الجنه من يشاء برحمته ويدخل النار من يقول بلا فرق ومن وجدتما تودا في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه نوباته ويخرجون منها ومن الشيء جهنم نحو ممن نضيف السارشي قديم تحشو فتاقي رضي بصديد لي تحتحات وراء رسول الشيء فيقون ويقول الشيء في نهر الحياة أو الحياة فنهر الحياة إلى الحياة ذيك وقول الشيء حياة مدلتقا تولي حياة دا ژوند ته چې نه ویلې کېږي د باران تر چې نه حیا ویلې کېږي ولې د کدي سره مکه ژوند کېږي او په ارض بعد موتها دا مکه چې وته شي دا شي چې باران وشي نه دا ژوند شي او همدارنګه دا او دې سره بنا کوم کسان چې څو ضروري شي وي دا کسان ور پر شي نه ژوند شي دې کې والا نظارت راوړي الله په تاسو راوړي لکه څنګه مکه باندې باران وشي چې نظارت او تازگی دا شي فينظرون فيه ذي بدر مرشي كما تنقض الشبة لك تنمون شي دانا الى جانب السيل اگر جانب سے چاہتے استعلاب کی تروها تنوري دانا لرا كيف تخلوص المرعو لسفراء مرتوية دا اولا شنوي مرتوية مرفوفة مستمعة وامن باچن دا جمعي دا راولي نو بدر وکراوي كما تنبتو لك تنجدر منولي شي چې نو هغه دانا چې هغه راته په باغې باندې چې د استعلاف
هغه دانه چې خط بدلو کې دانه را روانه وي نو هغه دانه یا کما تنبت الحبة في وساط السيل لکه څنګه چې درونه ولې شي دانه او هغه خصو خذلو د چاکې د تیلات کې چاغري شي نو ویشي نو هغه دانه زرزرونی ګوډه تیار لمد شي قریب دې چې هغه تیز راوږي نو ډیر نږدې دې چې هغه تیز راوږي نو هغه دانه ألم تروا كيف تسخرون وبه قال حدثنا عبد بن قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبيد أو قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن المعنى بن يحيى بهذا السند وقال خالد هو الدون ونقول في نار يقال له في حياة ولم يشك أو شكنا لفرد خالد أو غير في حديث خالد فحديث خالد شکل لري او خالد لکه ست شکل دې مالک دې او چې د حیات دې حیا ویلې نو دې شکل كما قال له في جانب السير وفي حديث وهي كما تقول في حديث نوامل السير ومن قال حدثنا نصر بن عبد الجليل قال حدثنا ابن يزيد بن محمد عن ابي مسعود عن ابي سعيد رضي الله عنه قال الرسول دې دوشته بندي فعال هذا وخي دروازه دی ورکل دغه درې پاو د کوم درې نو دا معنا د دې ذکر شوی دا درې ور دروازه کړه بل دروازه هغه مونږ دغه درې پاو کې څو رانه دا معنا د درې پاو شو دی په سواتي سړي مونږ چې هغه وسوسه لګي هغه راځي تو چې راوړل نو ته راځي چې کار تاسو چې راوړل یا نه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار الذين هم على أهلنا فكان شيئا أهل شهادة يقولي فأما كتاني كثير فارغون دعوة الشعر يعني أما كتاني شيء مستحيل لخلوص فارغ وهم لا يهونون ليس شيء من قولة فيها قد جهنم ولا يحيون أو تشيئا لجلد قولة شيء مستعد ولا يحيون او دې باندې کولې شي کوي اوس اثر کدا خلکو بدلږي دغه تجربې نه دي نو د جهنم څخه احساس څنګه ورته کېده جهنم د زندگی د راحت زندگی دا ډېر تکلیف د هندل زندگی بلکې انتهایی د مصائب او تکالیف باندې مشتمل ده نو دغه په حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم نه کې دا ځوان نه ده دغه د تکالیف مشتمل ده دغه چې انسان ډېر تکلیف لري د زندگی دنیا کې دی نو هغه ژوند سره ژوند نه دی د دنیا کې یو څه ډېر ژوند کې څنګه هغه د ژوند څنګه ورته نتیجه چې جهنم دا وو دا سری دا سوریت دا تکلیفونه دا مشقتونه دا تکالیف برداشت کوي ځکه د الله یو نه ژوند دی ولكن ناسو منهم لكي سترد منكم ساسنا دا هغه مؤمنان دي او سات موحدين دي اصحابكم النار تبرون دي اور کی ذنوب دي کو سبب گناہوں باندې گناہوں په بنا دي کبو اور دي او قال يا دي خطايا بخطايا ولنا فأماتهم الله إماتة الله بمر كسی لگا چاہنے کو مر قول باندې فأماته الله الله تبارك وتعالى بمر کسی لگا إماتة ومر قول باندې دا گناہگار مومنان دي جهنم کې جهنم اوسل دي فقط د ګناه باندې هغه نو اوس الله پردا کسان لري دغه دومره مدد الله اراده او عذاب ورکوي دا گناہگار مومنان دي اوس ان دومره مدد عذاب ورکوي عذاب په دې
چې عذاب ورته ملو شو نو هغې نه باندې مړه کړی شي کوم امامت دې کې خلاف یا امامت حق شي دی احساس وکړي الله تبارک وتعالى د سره روزي امامت هغه چې د امامت حق شي دی نو الله پاک فقط د ګناهونو باندې عذاب ورکړي پیغمبر کې دي کو محبوس دي کو چې باندیان کوئی بچاته کو وږي اصل باندې پاکي کې غیر احساس نه هغه مدد الله او تمکرن کړی دا نو هغه نو ورسته به بد جهنم نه راو وېسې چې دی بمړوي دی بمړوي سرو په شان د وشي تک ټو دی به دې راو وېسې شي او د جهنم چې دنه لکه سبه چې څنګه پن چې دنه په شان دی خاص حاضرې لږی چې په شان کې د کته بدی راو وېسې شي ګيلي برابر وېسې شي د جهنم شاو بابا چې دنه دی کو ورغولې شي به په دې باندې په قوت حیات چې نو راش کړی شي قوت حیات دا په باندې واچولې شي دی بدوندې شي ځندې کې څه نه مال به په دې چې کوم دې د هغه دانې په شان ته کوم څه لاګي دانې په باندې دې دې په شان ته زر مچې دې نو دا نشي راوځي کیږي نو صفا امن طبيعت چې مختلف به بلا په دې کې قوت پیدا کی طاقت پیدا کی هغه نه بعد دې پر منازل تلاشي به الله پاک دې احوال چې کوم دې هغه پوره کی احوال دا پوره کی ودا معنا امامت چې دې حقيقي دا دې مراد دې او قاضي الله رحمه الله وایي دې کې امامت حقيقي نه ده لیکن الله بحث دینه دا دردونه مصیبتونه د جهنم اور دا درد د دینه چې الله تبارک وتعالى ختم کی او قدیم درد رسیږي نو ډېر خفیف درد ورسیږي نو امامت حقیقتا ده یا امامت حقیقتا ده حکمان ده نو معنا دا چې دې څه بدل تکلیف او درد نه رسیږي لکه د مړي په شان تا مړ چې هیڅ نشي کولای دی دا ژوند دي نو دې به هیڅ کولای نشي یا چې دا معنا مراده اذا كان ما مقول الاستقال فدي اذا كان المؤمن فهم دار ونبي شرع تبارك جل عليهم راتل کو کوشش کری باندې لوایا لوایا جماعتنا فبسوا بكفاره رشان انهار الجنه الرحمن ثم قيل للرجال اهل الجنه افيضوا عليهم اي جنتيانو افيضوا عليهم لا سوا چوي بدی باندې چې نو دا وو فينبتون نبات الحبه عبادت درغشي درونه داني تكون في حميد الدل هذا خلاف فشاف اليوم كريم هذا نه لم تجد شيئا الا سوء اشاره وقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية يوسف إلى علمه في مقر الإسلام الصحراء في أرمان في جنين الفاتحة في بلده ذكر معلومات التحقيقي شتانة الصحراء في أرمان كسن الزروني يوسف نبي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن ابي بكر قال سمعت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيره في هذه الليل ولم يذكر ما بعده قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن رسول عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اهل هذا النار خروجا منها واهل هذه الجنه دخول الجنه رجل يخرج من النار أول ما يقول الله تعالى لا فليس له يشيد ورنا يقول من النار يقول حبوا لا بقول لي فجابان فحبوا بان بدر الذي ذبحا لا بقول لي ذبح بان حبوا مشي دیوی کیږي چې سمې تلاسو په باندې رواني لاسو په باندې رواني دې ته وي یا رواني په لاسو نو دندونو باندې یو داسې چې لاسو نه مخکې پخې ولر دیم دا چې لاسو نو ولر یو زمونو باندې چې رواني تحوي ضعف دې دا چې دا صحیح دا صحیح په دې وروسته چې نو په دې کې باندې او دا څنګه چې نه غني وجوده صحیح رواني نو دې ته صح ځای لري نو څو وي صح او حوضا متماثل او متقارب دي نو یو پریویت کې هغه متماثل متقارب شي خبر نشي معنا درته تکلیف سره باندې کوم متماثل متقارب شي نو معنا دا ده دا کسان د کله په حق باندې کله په صح باندې دي کله په صحیح او په دې چې نو په مستری باندې او کله په دې لاسونو باندې او په دندونو باندې په کله یو سره یې باندې رواني کړه بل نو
فيقول الله تعالى له كتاب فكل الجنة قال فيأتي فيكرم شيئا ولا قال وجنة دې بیا ته ولې شي نعمت چې دا جنت چې جنو دا ډک دې دې ته بدانه شي جنت فيدعو فيقول يا رب وجدتها منا من جنت من تجداد فيقول الله تعالى في له اسماء الله في الجنة قال فياتينا فيقول لي فيقول لي انا ولا فيقول يا رب وجدتها منا فيقول الله تعالى في له وعشرة أمثالها وإن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتدخل بيوم تذهب بيوم دابو چلا تبارک وتعالى تما باندې چې جنو مشورې کې او کما باندې تخان دی وانت الملک او ته چې جنو بادشاہي ته زمونږ راوي ته بادشاہي او ته ما پوری خان دی دا شب راوي دی معنا دا تخروبي یا وی اتحقبي نفس الامر کې اتحقبي ته ما پوری خان دی ځکه اته سافر چې سړی مسلې کې نو په عادت کې دا چې دا خان دی مې تخروبي چا پوری ټکو کې مسلې کې نو هغه پوری دا خان دی خان دی نو ذهب په دې د شکرې کې چې نو ذهب مجازن دا ذکر کو یا معنا دا اثر خروبي آیت مسلې کې بچا باندې په ما باندې ته مسلې کې معنا دا وایي مخکبل حدیث کې داران چې الله تبارک وتعالى دې سړي نه وعده سوسو دوا چې وعده دی وعده به نه بعد بل سوال پتا دماغ خلی سوال دې په بدار چې غدارت کې نو دا غدر د دې نازل په منزله د استهزاء او سخريه باندې په منزله د استهزاء او جا باندې سخريه باندې نو ګویا کې الله تبارک وتعالى دا جنت ته داخل کی او جنت ته داخل شي نو خیال چې ورې شي دا چې جنت دا دک دی دا چې جنو دک شوی دی زمان دې په کې جنت نشته دی نو دا وایي چې هغه ما چې کوم غدارت کړی دی کوم دوکه مې کړی دا الله تعالی عادت پوره کړی نه دا کې دې شي الله تبارک وتعالى چې کوم دې ما ته انتظار کوي دا ته مراکې مونږ هغه چې ما د پر یو عذاب ته کوي په دې باندې ما ته عذاب راځي نو ځکه کوئی اثر کروبي آیت او کما باندې مسخره کې ما ته عذاب راځي په اتماع او کما باندې چې ما ته سم راځي او جنت ته مدا کېده نو دا ما د بار عذاب نه او لوی عذاب نه ابو بکر سره وینا دې کې نفي د سخريه شوی دا د زمانہ نفي د سخريه دا ذکر الله تبارک وتعالى دا جائز نه دی په الله تبارک وتعالى باندې چې الله سزا کوي دا سړی وینا یا الله تبارک وتعالى ما تبتدا انک لا تحذر بي ما باندې تفوق دې کې ما باندې مخبره کې ما تبتدا ذکر رب العالمین ټول مخبره نه کې لا ما ته عطوارا کړی نعمتونه دې راکړي سو اضعاف د چیزونو دنیا دې راکړي دي یا الله ما ته راکې خود دې اهل نه ما ته ټول کې خو چې دومره ګناهونو سره د جهنم او لسکن د دنیا او لسکن د دنیا راکې زه دې الله تعالی اهل نه یم لیکن نه کېده معنا دا ما ته پته ده څوک نه کې خو یا الله زه دې اهل نه مو به غیر ان ما ترا کول کېږي دا ما ترا دي دا به کول درېم دالې قاضي عیاض رحمه الله وی دا تعالی شوی دې سړي نه به غیر ضبطنا دا سړي دې په اړه ذات نه دا تعالی شوی دې غیر چانه ضبط نه تعالی شوی ودا کوم تاسو د بهر دي وستور غره
دلته درې پاو تیر یو لږه دروازې باندې شي څه پاوانی سبب بس کړي دا موږ مستقل کلی ورته او په ماشومان خبره پیدا نه خبر راغله وخت او تیر چې درې پاو کې یو سړی تیاری نه سبق نه تیاری راځي وې دا معنا ده چې نه راځي او چې نه راځي نو هغه دې نه راځي همدا به سړی دروازه باندې کې پاو چې درې پاو کې یو سړی تیاری نه راځي نه سبق اهتمام وکړي کله هغه ټلیفون وکړ افتخار شي نه کار لګل کوشش شي چې بخیر دې پوښتنه چابي په سیمان کې څنګه دې انټر کړه ټلیفون په بل ته وکړل نو رسېد نشته او هغه دې دا غوډیو کومه سره اهتمام دې ضرورت دې سبق وایي نو چې درې پکې سره نه دې ودا معنی اهتمام نشته ځکه دا اثر به خالي نه یا به کوي دا کسان چې دې شي خیر دا نن سبق او نو سبق ډېر اسانه یو حدیث دیوی دې معنا دی بس کمانه صحیح وکړه نو موږ په مداخل کېږي دې کې موږ بس ممتاز سند ورکو نه د سربندي وته دې کوو او ما خیاطه خیرات دې او کنه پیږي نه راځي نو معلومیږي دا رمضان څخه سره پیږي نه سبق ان راځي نیاز نوم نه معیشت لپاره داخله کړي یا سند لپاره کړي مقصد علم یا به دې په اړه کې چې دا څو سبق په سره راغلي چې دوی خپل چې من کوم یو هغه ځانونه وکړو دې لپاره راغلي د کله د دیوبند یو کس ورانه مولانا حسین احمد مدني رحم الله تعالی تعلیم چور کیا تعلیم نه وکړه بهر تاسو هغه یو کړي دا تعلیم نو تعلیم فلان نه کړي چې تعلیم هغه غن نه دا د تعلیم په لباس کې راغلي وو غن خو غلې وکړه د تعلیم په لباس کې زم چې دا کسان طالبان نه دي خو طالبانو په لباس کې راغلي چې درې پاو یو سړی سبق ځان نشي راغلی یو کتاب ولې کتاب نه نام درنه نو دا اصل معلومي چې په لباس کې راغلي دا اوس وګوره راکه ما د کوي وګوره دا مو کوي دا مو اوس راغلی هغه چې دا کسان دي موږ مخکې ورسنی راځي جمع کړی دي چې راځي او دا مستمر شي چې دا کسان خارج کړي سایه څنګه وخت معلومه وکړي مدلت ولا تروري بهر وقول لګي چې دا نو کسان ډېر غنل دي هغه خارج ور اول کان نه منچیو بل ته دا دې لپاره نه راځي دا دې لپاره نه دي دا طالب سبق اهتمام نه کوي موږ معلومات چې کړي نو معلومات دا بهر دي دا طالب بهر دي دا دې نو موږ یو مشوره کوي وکړو چې موږ دا خارج اهتمام نه کوي ما ته ګور ویلي چې بهرم دې اهتمام کوي د تشکونو کې مخالفي دا راکو وخت باندې وکړي چې سوري می کوي اوس حاضر وي دې حاضر وي ولیکن تبع انت خارج شي نشي حاضر یعنی یې په دستور کې به حاضر او تاسو سبق اهتمام نه کړی ته وستانو راوړي چې دا خارج هغه تاوان ځاتو نو په ایمان وجاول کاله ته موږ چې وو څنګه راځي مکوې سبق اهتمام کوي د خلدي بهر د ناظرین ګرځي او اوس په قسم دې ټیک نو په نو به ما په پلانې ولا د پلانې دا کار کوي پلانې ولا د پلانې مين کوي څه طالبانو نو شي څه په سبق او د امر کې وځو نو ما ټیم ما ورته یو څه دې ته راځه هغه ټول دې جوړ کړی و چې دا کسان امام نو کې حاضرې کې راځي نو نه اکسان یې ګیر په کیمرا کې کیمرې ځان ته بهر نه تعالی کې ودانه کې کړه وځو سبق څه نو موږ دا کارونه دي دونه غوړي دا په مال کې ویل راځي نه د پړې منډې د بهر ګرځا او چې سبق شروع یو ته بهر ګرځي مستمیم تعاون یا ناظم تعاون ویږي سمانه وې دا معنا د سبق نه ور موږ ته وایو دا نو ته وایو بار اوس په باندې سبق او شی یو لږه څه نه راغلی ویږي سمانه او ناظم ته جران دروازه کې ولاړ هغه په دې پوښتنه سبق څه وکړي او ما سبق یې شروع اوس دا نه کوي ته نه ګوري او ته حاضرې وتا ریشه مثال یو طالب دی هغه چې نو دا ځای خو نه دی دې نشته دی سبق خو نه دی ولان چې مدرسې خو بل دې تلاشه خپل ځمن ونه خراب خپل ژوندۍ ونه خراب دا خو له وصول شکر او ماته چې اوس خارج وي بل دې تلاشه داخله ورته دی او په دې نه شي زموږ چې اخري یو میاشت پاتې ورشي چې طالبان کم شي او به ګرځیدل او دا منډي دا څنګه دا واسطي دا کیسي دا دومره چې نه یو طالب په څنګه دې خټ بازار کې ماجور هغه نه خوشو
ما دې نه مېرمنه د سنوي د پلانې تعلیم جمع غواړي چې خارج کړي مېرمن مچې ته رسنه بلنه زه ورته کور پر راوته چې د مېرمن دې آشنا و چې لا غلطه خټه وتره و نو دې هغه بل سره شو نذیر هغه چې دې مېرمن مناره ته ورته چرته رښتینه خوش ما غراله سره د څنګه په څه جوړه یو کله مستمر باندې اوس سکړي هم درکمه وما ته ودی یو اګرس راټنه کې ما دا څه څنګه پښتنه کې اګرس دې کور نه راوته مېرمن او ما ته خبره نشو کولای مولوی مانلو یو ما دا ما کار نه نظم سره ورانه سره ورانه هغه دې تلاش موږ یو مامور د پاسه امیر محتمم هغه زمون امیر هغه ضروري دي چې ځری وخت په ځری وخت سو ځری په څو راځي موږ دومره اهتمام کوو زه اکثر کوشش کوم چې زیارت خالی ور حاضری کوم نو موږ چې طالبان کورو د ضرورت مشکلات مرکو غیر حاضر نشي ور موږ دومره اهتمام کوو چې طالب راځي خیر بلاغینا نو چې دلته आवाज وکړي چې دا بیمار دی هغه خطي لیکلي نه د خاص نه کې بیمار او دست وسو قوت ضرورت بیمار هغه تعلیم نه غواړي رخصت متنه لیکي نو ته حاضر دي چې څنګه تعلیم چې مشکل دي چې ضرورت دي دومره اهتمام کدي ازری کې موږ سخواله وو سخواله یعنی دا معنا چې کما حقوق ازری وو لکه مدرسې والا چې اخلي هغه کله راځي ازری هم د خاص مخواص د دې چاواز دماغ نه چې سبق کې ازری کني راځي کله چې ازری موږ وهلو د وړې کسان نه موږ ته ازری نه څه گزاره دیم تو هغه سره دې نه چې موږ گزاره کوو تاسو نه کوو موږ گزاره کوو تاسو گزاره نه کوو هغه د نمونه راوځي چې په دې سره دې خدا چاته کاوه یا تاسو تاسو باندې وشو د استاد باندې وشو د مدرسې وشو سره طالبانو داخله کړی او په مین کار کې هغه چې نو خارج کړل چې سبقونه استعمال نه کول یا سبق نه لري سړی ته په پته لګي یو جمعه دوه جمعې درې جمعې دې مشکل یو سی کوشش وکړي نو سبق وخني خو سوچ په کړو کدا چې سبق استعمال وکړه سبق هو هغه استعمال وکړه سبق ته چې نو دا راشه سبق شروع ته باندې بلا ضرورت یو دسمي دې لکه یو کالي 15 منټه وسره 10 منټه وسره نیمه ګټه درې پاوتېږي یو څه چې نو راځي نه درې پاوتېږي هغه په ایمان وی دروازه بدل وکړي دا خدای طالبان دا ګریلی والا چې نو یو خاطر شکایتونه دې کېدل نو اوس دا به خوندي و چې کړی دي به چې کړی باندې کړی دا ناظم ته کومه ویل چې اوس ټول موږ دې کېدل چې راځي چې دې مو سره لګولې اولن دې کېدل چې دا طالبان دې یو ګنټه سبق وې دې سبق ته بلنه نه دغه خو په کار نه لګي امام خو په کار سبق ضرورت دي او د څه نه هغه صحیح ده تو پیمانه چې بهر بنا سے گپ شپ لګي یا مونږ نه ناس یا بل څه دې په کار د چې راځي منی مګینټه نه 15 منټه شي 15 سوزکی کې چې راځي هغه ما غوښتل چې طالبان خلار ما د دوه درې خلار نه سره کوه هر نیمه ګنټه باسه سره کوه چې نه دا څه کې ضرورت نشته بل څه نه کې دې سره همدا څه په نو چې نیمه ګنټه کې نه شو طالبان نه اوس موسم کړي دا کپی په لوي روزانه د دروازې بندوي او ناظم تدین چې څومره کسان ماته روزانه لري چې وسامه غیر حاضر دي چې غیر حاضر دي ځکه نیمه ګنټه کې اوسړې سبق نه راځي دوی دا سبق نیمه ګنټه کې اوسړې حاضرې نه هغه نه بعد نیمه ګنټه کې یو کتاب کې او دیم چې دې دا غوڼه بسته چې روزانه 15 منټه زموږ خرابې حاضرې کوم خرابې په خبرو کوم خرابې یا بل غوڼه لکه یو مخکې هغه سبب دی نوایا ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل النوابل قال كذا يقال لك أن أجلك وبه قال حدثنا أبو بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ أبي كريب قال حدثنا ابن معاذ عن الأعمش عن إبراهيم عن عقيلة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يأخذ منها سقفا فيقال له إن فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيقال له لك الذي تمنيت وأعطى أضعاف السنة
فيقول أتذكر بما سلمه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تدریشی کارشو نواجد نبی علیہ السلام نواجد اخری غافو ته ویل کی یا نواجد و مراد انیاب دی نبی علیہ السلام انیاب چې دنو کارشو سویدا مبالغه د 50 په دې کې دا محمود په ظاهر باندې د کفایت د ذکر د پیغمبر اسلام تبسم نبی علیہ السلام تبسم کولا دې کې معنا دا چې نبی علیہ السلام تبسم کولا ځکه کولا باقي کې پیغمبر اسلام مبالغه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا قال حدثنا رسول الله قال قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه هو يمشي کڑے باغ جاگت دی مرتن نظر وکي وي کو مرتن او پرمخ برواني او مخماني مرتن بلدي وتسفعه النار او ولی مقدرا ورکڑے وی مقدري اور یعنی اثر بکڑی دی په مخماني کو چې نو اثر مرتن بلداس طریقې باندې ولر تسفعه النار اثر وکړي چې نو دې په مخ باندې چې نو هغه اور دې په باندې چې نو هغه اثر کړی وي نو معنا چې نو هغه اثر به شریږي په دې په مخ باندې مرتن فإذا ما جاوز زمان ذلك فجاوزها او کله چې تجاوز وکړه فإذا ما جاوزها التفت إليها كلا جمهور تجاوز وکړي دا به اور ته وګوري نو فقال ابو تبارك الذي لوی اغذار نجانی من بستان تخاص سوا لقد اعطاني الله شيئا الا تبارك وتعالى ما براك يوشي مما لأمنا اعطاه نو عراكما الله پر يوشي ما اعطاه چنی ورکڑے احدا من الاولین والآخرین ما الله لا تشراك چنی ورکڑے یو تند الاولین والآخرین دا دکتن ورکڑے شوی دا بداو چې الله ما تبارك انعامات راکړه دومره نعمتونه الله را کړی دا اولین اخرین د دې ورکړي شي دې وجه دا ده چې دا وایي چې ما سره په نعمت کې څوک شریک نشته د جهنم نه راوځي ما دا انعام وکړ نور خلک په جهنم کې پراته دي ځکه ما سره د جهنم نه څوک راوځي دي الله دا انعام خاص ما باندې دا به څوک چې ټول خلک په جهنم کې د جهنم په کومې چې اجازه کیږي او دا چې د خلکونه به چې ټول خلک جهنم کې دي لیکن دې پتہ نشته چې ان الابرار فی نعیم دې ته پتہ نشته چې ابرار فی نعیم دار القرار او دار القرار په نعمتونو کې ابرار نه کان انت چې دې مزکی دا معلومات ورته څه کدا خبره کوي فترفع له شجره فوق بکر شدید فارونه فیقول وکله چې دا ویني نو پورته بکړی شونه او د دې ونه څنګه چې یو چینه وګورئ فیقول دا کړي وای ای ربي ای پروردگارا دا هر چې دې دا ای رب دا دو معنا غلط پاره دي یو ای چې دې دا قریب دل پاره دي همدا معنا مراد او دوی چې دې نو ای چې دې دا تفسیر پاره دي دا جاءنی دې ای ابو عبد الله دا ای تفسیر پاره دي یو چې دا چې کوم دې دا حرف دې حرف اثبات دې دا حرف دې دا په معنا د نه هم سره راځي والله او زموږ تفسیر په الله تبارک وتعالى باندې دا دا حرف اثبات ده دا په معنا د نه هم سره دی او دا چې د قریب لپاره راځي او تفسیر لپاره د نه دا لپاره اے ربي اے پروردگار ادنيني دې کمالا من هذه شجرتي دبونه تفلیت تدل بالله چې سورې حاصل کم اصول دې چاته دی ونی باندې یا الله دې ونی زمانه دې ولتا معنی دې کا واشرب من ماء هذا السركم ذوقوا ذبوننا فيقول الله عز وجل لا وصيبنا ادم لعلي خائن اعطيتك هذا كما چدينودا ان اعطيتك كما داونا دې طریقې دې کما یعنی ان اعطيتك كما مسألة یا كما تمنا ارزوس کا نو سألتني خيرها تو سوال کی ما سوال دی بنے نو سوالن کے فیقول لا تدبلا نفو یا رب دے پروردگار و معاهده اللہ تبارک و تعالی و انه تنوحی اللہ يسأله غيرها ما سوال دی بنے نو سوال من کے رب تعالی اللہ تبارک و تعالی يعذر کو بالذی رمعذور ولانه يرى بك ذا کله چې کو ویني ما هغه نعمت لا صبر له چې نبی تو دفار علیه عن هذا نعمتنا على معنا عن سره الله تبارک چې هغه نعمتونه چې په جنت کې دي هغه نعمتونه په ویني صبر دي کې بیا سوال کوي الله تعالی سره معذوب وګڼي چې صدا سره چې هغه معذوب دی
ذکر سوال مخام خاطئ فیدنی اللہ یدیکی منها دیونی تفیستن بزریا ویشرب من مالها کتب چینه در ونی تنتصمت وقولو شجرتن یوم وتكون تفرشي احسن من الاولى دي اول ونی نبت سوري رخونی وی دا اول ونی نبت ما غدی رسالت تبی فيقول أيضا في أدمه من هذه الشجرة بأشجر من مالها والصديقة لأن لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم أنا دعائي فيها لا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أزليتك منها تسألني غيرها فيعالجه أن لا يسألني غيرها ويقول تعالى يقبله لأنه يرى ما لا تقرأ له عليه فيكفيه عليهما ومعنى نعمة لا تقرأ عليه عن هذا الذي كان جديدا نعمتنا فيبنيه منه فيستدل بالإجابة بما يكون قوله شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين فيقول أيضا بأسمه من هذه الشجرة لا يستدل بذلها وأشعر من مالها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم على الدعائي أن لا تسألني غيرها قال فلا يا ربي هذه لا أسألك غيرها لا يا ربي هذه تأثير السؤال كانكم إنما أسألك هذا سؤالكم متانا لا أسألك غير هذا دينما سوى فرسوال جنة وله تعالى يغفر لأنه يرى ما لا تغلو عليه فيكفيه منها فإذا أدناه بما فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أسلمي فيقول يا ابن آدم ما يسلم من الله تبارك وتعالى وما يسلم منك أو سجبك تكيتا على سؤال زمانا ما يسلم من استشهد كتبت على سؤال من زمانا خلاف تشي لنا سؤال के जनाब का तशी माना दादा कि साहिब का सवाल के नुस्ता दाशवाल बस्ती नफर तशी माना दादा जिस शेर चरासी की दालरा और सवाल के नाम का तशी मोस्ता कमांडन के जितने नफा लो सवाल होने की ताकत तशी कितने भी बात राजी जी और मोस्ता कमांडन के जितने का सवाल खत्म शी आया अयोध्या का तो ये करने और इस्लाम में फैसले और ये तंजीम की बात तरफ ला रहे हैं पता ही करूँ मसूदी मुझे ये मसूद के दान मुमातवा के जो बात शरीर दुनिया दखल को चकमदा नो अल्लाह तबारक व तआला बचदियानो आपको राजिश ज़िहक तो माना जरा कराला नो मालूमी गिदा के दिन ज़िहक दा जाने ज़िहक दा खिलाफ المواعظ وتكم شرعا ذكر أما تدين دايوي حتى تدين أما تجاوز نكى تدين أرينا نو ذكر دا دايوي نو بدر كذي ये अगराज के बादशाहान और दुनिया दा आगे को मिस्र मान करना चाहता है दादा दादा करे बल्ले के राजी मक्के शो ना तो बादशाहान और दुनिया के कुंडी नो अगर दिवसी अल्लाह कभी बन रहा है ना लाउती दे बादशाह दुनिया वो मिस्लु तीनसम दर किसी भी अवधि रबे रबिया अल्लाह कभी बन रहा है अल्लाह को भी मुआशर समझा दास्ताशो यदि लस में नूर मुस्ताह दास्ता और यदि लस चंद नूर मुस्ताह नो उस मालूमी गिरा अवल बदी का तो ये देशी दी जन्नती था जन्नत कराओ लगत दुनिया में मिलना तो प्रवेश के तारुफ चावल पिंजर में से लोग जाने नमाज नस में से अवल उठी जो चांद दुनिया का शान बता लगी वजह दारा तारुफ का नशा चला सड़े राव से वही चिता पर दुनिया में बेबस यात्वाले कबूले शिक्र आशरत अमसालिहा आशरत अमसालिहा दावत यात्वाले दाखल नो बल्कि जब बादशाह दुनिया अल्लाह पर यादे देखा दासी वो बादशाह दुनिया नष्ट चला नहीं मकतूल मक्केता दाखल कदा बादशाह दुनिया हुकूमत दरजे को बात मकबाने या अक्सर मकबाने या तशकील मकबाने आगर नो अल्लाह वो चीज दबा यो तन दबा चाहान दुनिया इंजम मराद वाने अंदाज़र दुनिया उम्र की तदावत होगी और के उसी लका अशरत अमसालिहा जदीद लचन बदल होगी दाद ने लड़ी दोबारा ज़हन दोबारा कोई दफा कि तुम रहे बच्चे के बादशाह की दुनिया की तुम हुकूमत बचेगा कि तुम रखा तरह करेश मजाक मुझे बिल्कुल रब बड़ी बात राजी मुझे बड़ी अदा सारा की मल्ला वजह वाले की अन्य अशरत अमसाल का बड़ा खबर
فذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال الا تسالوني مما ذلك قالوا مما تسالك فقال هذا سؤال نه کوي زمانه چې مما اضحك د سعود الى الخان او مما تضحك سعود الى الخان فقال حق رسول الله فقال مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من تذكر في العالمين ذهب نسبت الله شيء معنا مجازي له معنا درجات سره او دا ذهب نسبت چې دې سره تشریدا کوم حقيقي معنا د مراد حقیقتا دې څنګه مراد إن قال أتستهزئ بما صرف العالم فيقول إني لا أستهزئ من تورث على ما شاء قادر لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء لكن ذكي مفعل ما خوشي قادر باقي يا قدير قدرت له كما قلت ولكني لكن استدراج فارادي دا دستشين استدراج استدراج دا مقدر نشوي ذکر الله تبارک وتعالى چې ته وایي ايو دی کا اي سرادي پدی باندې ان پروتي کا دنیا او مثلها معها دا جنتی بلا ډېر لري وګړي دا وړي لري وګړي ذکر دا وایي چې زه خود دې اهل نه ما کې دا اهلیت نشته ده نو ذکر وایي چې استهزئ بي الله تما پرمت کوي چې الله تبارک وتعالى وایي تدې اهل نه لكن زتا د دې اهل د پاره ورغوما زتا د داشه درغوما اگر کتی بهي غني اگر کتی لري غني د دې د پاره ځان اهل نه غني دیم د درغوما ولي ذکر اني على ما اشاء قدير ذکر اوس چې زما په خود د باقي باندې قدرت درما چې اهل نه هم درغومه او چې دې دې او ته دې پاره اهل ورغوما او اهل نه درغوما او اهل ولر ورغوما ذکر حسبانه قادر ما قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي طالب عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة منزلة تبلغ صدق الله تعالى وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ومثل له شجرة ذات ظل ذات يوسوري والا الله تبارك وتعالى باندې توګي او دا ورته چې د نبی صلی الله تبارک وتعالى ورتفيشي هیڅ صورت الله تبارک وتعالى ورتفيشي فقال اے رب تقدم لي هذه الشجره ديونه المخلوقات اكون في ظلها چې د دې صورت شموتا پر حدیث فشان حدیث ابن مسعود رضی الله عنه ولم يذكر فيقول ينهى وما يفيد من شيئات للحديث ولدته ويذكر الله تعالى كذا وكذا فإذا لا وجه خبر تذكير وذكر ابنانه شجاعت ابنانه يتبنانه قال الله تعالى وعد القوم هذه قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجته من النور اليه فتقول عليه الحمد لله انك احياك لنا واحيانا الحمد لله الذي اعطانا الحمد لله احيانا لنا واحيانا لنا چې هغه ځان در سنادا چې دې پیدا کړې موږ په اړه موږ پیدا کړو تاسو او موږ تاسو ما به جمعوال وشو په دې دوندار کې په جنتي چې دا د نعمتونو دې دې خوشاله دې او همیشه نعمتونو خوشاله وي هغه تعالی الحمد لله قال ويقول ما اعطي احد مثل ما اعطيت من السلام چې دا کړه وي یلا ما اعطى احد ما اعطي له شو تنت مثل ما اعطيت چې ما درکړې شوی ذکر دې ته اطلاع ولي په چا باندې په اعتبار غیر باندې چې بشر نعمتونو ورکړي شوی هغه نه بدا خبر نه هغه باندې علم نه وی کوي باندې دني دې نه ما سوا نور خلک کوم دې جنت ته داخل شوی نعمتونو کې داخل شوی دي هغه خلک کوم دې هغه په سرور او په چا کې خوشالي وي وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا ابن معين عن صدق وابن بارك وسلم